نن سبا ځوانان هغه ښکلی قیمتي چانس هغه د موبایلو شیشو له ورکو، هغه بکواسونو له ورکو، داسې ازادې خیال خبرې چې سړی پې درنګ له کافر کي. څوک کمینست طرف ته مایله خدای نشته نعوذ بالله، څوک د احادیثو انکار طرف ته مایله احادیث نشته، سنت داسې وړې خبرې دي، داسې جرأت سره خبرې کول. څوک محراب ته نسبت کوي، څوک منبر ته نسبت کوي، جرأت سره لګیا دی. څوک وایي عذاب قبر نشته، د آخرت فکر یاره ختمه کوي. څوک وایي دا مولیان د ترقۍ په لار کې رکاوټ دي، خلق په سودونو کې مخکې لاړ دي، وایي چې سودونه حرام دي. څوک وایي ختم نبوت عقیده نشته، نوی نوی پیغمبر راتله، دا خو انسانیت له خوشحالۍ خبره ده، د خیر خبره ده. نور نور وحی به راځي، نور پیغمبران به راځي. داسې ازادې خبرې چې هغې سره انسان نیک اعمال ذخیره خو سکې چې یو رتی ایمان هم ځان سره نه وي او د عمر بر ځان دوزخي حسابوي. دغه چانس ولې خرابو؟ دا ولې د خپل ځان سره دومره بې انصافي کوو؟ د مرګ یاد اکثرو ذکر حازم لذات الموت، مرګ ډېر یادوئ. د دنیا دا پانی خوندونه سړي ته تارخه کي، اصل ژوند انسان ته یاد کي چې دنیا نه ځي او د دنیا مینه دې په زړه کې نه وي. اذ جاء ربه بقلب سلیم، روغ زړه الله له اوسي، د دنیا د مینې داغ پکې نه وي. د دنیا د مینې په وجه د خپل رور عزیز سره بغض او حسد تکبر پکې نه وي. زړه پاک الله له اوسي، د عاجزۍ نه ډک. دا نصیب کېږي د قرآن تلاوت سره، د زړه زنګ ختمي، ذکر کثرت سره، درود شریف دوام او استمرار سره.